نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د سحر سنت دا ډیر انتهایی زیات محتم بالشان دی او په احادیث مبارکو کې د دې ډیر زیات فضیلت راغلی دی. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي حدیث شریف کې راځي وی نبی علیہ السلام مبارک ته د سحر سنت د ټولې دنیا نه زیاته محبوب ایو بل حدیث شریف کې راځي فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک به دومره اهتمام کاو چې دومره اهتمام به نبی علیہ السلام مبارک د نور سنت نه کاو څومره چې به د سحر د سنت وکاو. د دې وجه نه حدیث شریف کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی تا د سحر سنت م پرې دی ولو طردتکم الخیل اگر کو اسن راشي او تاسو په خپو کې چقنی کې خو بیا هم د سحر سنت م پرې دی. د دې وجه نه د سحر سنت ډیر زیات لازمی دی، په کور کې کول پکار دی، په اهتمام سره کول پکار دی. اکثر د خلقو نه قضا شي نو چې کله قضا شي بیا بس کوي. مسلم شریف کې یو حدیث دی، حدیث د لیلۃ التعاریس په نوم باندې مشهور دی. په سفر کې د نبی علیه السلام مبارک نه د سحر مونځ قضا شو. یو اوږده واقعه ده په حدیثو کې موجود ده. او چې کله نبی علیه السلام مبارک راویښ شو او مونځ قضا شو، نبی علیه السلام د دې ځای نه کډه واخلې ځای نو د هغه ځای نه یو بل طرف ته لاړو او چې کله هلته نبی علیه السلام مبارک اودس وکړو، صحابه اودس وکړو. لومبی صحابه کرامو 2 رکعاته سنت وکړو، بیا د هغې نه بعد فرض په جماعت سره وکړو. دغه شپه د لیلۃ التعاریس ورته ویلی شي. نو د دغې نه معلومیږي دا که د سړي نه مونځ قضا شي د سحر مونځ، نو د دغه ورځې د زوال پورې یا د ماسپښین پورې که چېرې سړی قضا کوي نو سنت ورسره کول پکار دی. اسی د سنت و قضا نشته، لیکن د سحر د سنت ډیر انتهایی اهتمام دی. علامه شبیر رحمت الله علیه د شیخانو قول نقل کړی دی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام یوسف رحمت الله علیه قول نقل کړی دی چې طبعا به سنت کوي ګجرستانه فرض قضا شوی او د فرض سره په دقه ورځ د زوال نه مخکې دغه فرض ادا کوي نو بیا ورسره سنت هم ادا کوي. بعضې حدیثو کې راغلی لکه امام ترمذي رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی کستانه مستقل نه قضا کیږي نو بیا ګجرستانه کله نه کله قضا شي نو ته د هغې باره کې په هغې د طلوع آفتاب نه وروسته هم سنت هغه قضا کولی شي. لیکن دا به بیا سنت نه دا به بیا نفل وي. د نفل هغه ثواب به هغه ته میلاویږي، لیکن کوم د سنت چې کوم فضیلت دی هغه فضیلت بیا نه رسیږي. د دې وجې نه په عامو سنتو کې او د سحر په سنتو کې یو بل فرق هم دی چې کله جمع ودرېږي نو بیا سنت نه کېږي، هېڅ سنت نه کېږي. د هر سحر سنت باره کې دا حکم دی که جمع ولاړی نو سړي له پکار ده چې دی یو طرف ته شي او یو ګوټ د جومات ته لاړ شي، که بار ځایګي بار دی، که یو تاخانه پکې یو پوها به بالاخانې جوړې دي اوس پکې کمرې هغې ته لاړ شي او په هغې کې سنت ادا کړي. خو کله به یې ادا کړي چې د ده امید وي چې یاره زه جمع لاندې کولی شم. بعض علما فرمایي چې د 2 رکعت امید وي چې د 2 رکعت ور وړاندې کولی شي، لیکن اکثر علما فرمایي چې د صرف جمع لاندې کولی شي، یعنی د سلام نه مخکې د امام لاندې کولی شي. نو دله پکار ده چې د سنت وکړي، سنت نه پرېږدي. د دې وجې نه ډېر په اهتمام سره کول پکار دي. اکثر خلک د سحر مونږ ګورو هغه راشي امام به ولاړي او دی په صف کې جوخ ودرېږي هلته به سنت کوي. نه داسې کول نه دي پکارو. د سحر سنت اهتمام دی، لیکن سیټ ته تلل پکار دی او سیټ ته کول پکار دی. او دغه رنګې حدیثو کې راغلي دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه السلام مبارک به د سحر په سنتو کې په اولنۍ رکعت کې قل یا ایها الکافرون وی او په 2 رکعت کې به قل هو الله احد وی. دا سورتونه ویل د سحر په سنتو کې دا هم یو سنت دی. او بل اهم سنت دا دی سړی چې کله سنتو مانځله ځي د سحر سنت د په خپل کور کې وکړي، دا هم غټ سنت دی. وما علینا الا البلاغ.